سل بر نه د نیکي ان تولو دا چې مخ واړوئ تاسو دا چې واړوئ تاسو مخونه خپل قبل المشرقي په طرف د مشرق باندې والمغرب او په طرف د مغرب باندې ولکن البر لیکن نیکی من آمنا نیکی دغه چا دا چې ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې والملائکة په فرشتو باندې والکتاب په کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال ورکو خپل مال علی حبه سره د مینې د دې مال یا سره د مینې د غریب ذوی القربا خپلوانو ته والیتامه او یتیمانانو ته والمسکین او مسکینانو ته وآت المال ورکو مال علی حبه سره د مینې د دې مال یا علی حبه سره د مینې د ورکولو د دې مال یعنی د عمل مخوخو ذوی القربا خپلوانو ته والیتامه او یتیمانانو ته والمساکین او غریبانانو ته وابن السبیل او مسافرو ته وسائلین او غوښتونکو ته په دین کې وفي الرقاب او په ازادولو د سټونو کې واقام الصلاة او پابندي وکړه د مانځه وآت الزکات او ورکو زکات والموفون او پوره کوونکي بعهدهم په لوزونو خپلو اذا عاهدو کله چې لوزونه وکړي والصابرین او صبر کوونکي یعنی زه تعریف کوم دغه صبر کوونکو فی الباساء چې هغې صبر کوونکي دي په تاوانونو کې والضراء او په تکلیفونو کې وحین البأس او په وخت د جنګ کې اولئک دغه کسان الذین هغه دي صدقو چې رښتیني دي واولئک او دغه کسان هم المتقون هم دی دي پرهیزګاره یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتبه فرض کړی شوي ده علیکم په تاسو باندې القصاص بدله اخیستل فی القتل په وژلی شوو کې الحر آزاد سړی وجلی کېږي و بالحر په مقابله د آزاد سړي کې والعبد او غلام وجلی کېږي و بالعبد په مقابله د غلام کې والانثى او زنانه وجلی کېږي و بالانثى په مقابله د زنانه کې فمن عفیه پس هغه څوک چې معافي وکړی شوله له هغه ته من اخیه د طرفه د ورور د نه شیون د څه شي فاتباع نور ورپسې کېدل بالمعروف په ښې طریقې سره یعنی په قصاص او په فدیې پسې ورپسې کېدل شي فدیه ترې واخلي خو په ښې طریقې سره په 3 کاله کې واداونه ورکول د دې فدیې دي الیه دې مقتول ته یعنی خپلوانو د مقتول ته به احسان په ښې طریقې سره منع او ټال مټول پکې نه دی ذلک دا تخفیف آساني ده من ربکم نه طرفه د رب ستاسو نه ورحمت او مهرباني ده فمن اعتدى پس هغه څوک چې زیاتی وکړو بعد ذلک وروسته د دې نه فله پس د ده دپاره عذاب علیم عذاب د دردناک ولکم او ستاسو دپاره فی القصاص په بدل اخیستلو کې حیات ژوند د امن دی یا اولی الالباب ای د عقل والا او لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون ځان بچ کئ د اور نه کتب علیکم فرض کړی شوي ده په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو تن ته ستاسو نه علامات د مرګ ان ترکه که چېرته یې پرېښی خیرا مال څه شی فرض شوی الوصیت وصیت کول للوالدین دپاره د مور او پلار والاقربینه یعنی مور او پلار ته والاقربینه خپلوانو ته بالمعروف په شرعي طریقې تقسیمولو د مال په شرعي طریقې حقا لایق دي علی المتقین د پرهیزګارانو سره فمن بدله پس هغه څوک چې بدل یې کړو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دې نه چې وایریدو دا فانما اثمو پس یقینا ګناه د دې علی الذین په هغه کسانو باندې د یبدلونه چې بدلوي دي لره ان الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه دی فمن خاف پس هغه څوک چې ویریدو من موصن د وصیت کوونکي نه جنفن په ظلم باندې او اثمن یا په ګناه باندې فمن خاف پس څوک چې پوه شو من موصن د وصیت کوونکي نه خاف په معنی د علیم سره چې پوه شو د وصیت کوونکي نه جنفن په ظلم باندې او اسمن یا په ګناه باندې فاصلح نو اصلاح وکړله بینهم په منځ د دوی کې روغ یې وکړه په منځ د دوی کې فلا اثم علیه نشته دی ګناه په ده باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی کتبه فرض کړی شوي ده علیکم په تاسو باندې الصیام روجې کما کتبه لکه څنګه چې فرض کړی شوي علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نه و لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون ځان بچ کئ د ګناهونو نه تقوا اختیار کئ ایاما معدودات یو څو ورځې دي شمار کړی شوي یعنی روژې ونیسئ تاسو د یو څو ورځو د شمار فمن کان پس هغه څوک چې منکم ستاسو نه مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدتن پس لازم دی
پوره کول د شمار من ایام اخرى د نورو ورځو نه. په دې ورځو کې روژه ماته کړه نو بیا یې په نورو کې نیسي. وعلى الذین او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت نه لري د دې روژې فدیه ده طعام مسکین یعنی خوراک د مسکین. فمن تطوع پس هغه څوک چې نفلي وکړله خیرا نیکي فهو خیر له پس دا ډېره غوره د ده دپاره. وان تصوموا او دا چې تاسو روژه ونیسئ خیر لکم ډېره غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسې پوهیږئ. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده انزله چې رالیږلی شوی دی فیه القرآن په دې کې قرآن کریم هدى للناس هدایت دی د پاره د خلکو و بینات من الهدى او واضحه احکام دي د هدایت والفرقان او جدایي راوستونکی د حق او د باطل په منځ کې دی. فمن شهد پس هغه څوک چې حاضر شو منکم ستاسو نه الشهر دې میاشتې ته فلیصمه پس روژه دې ونیسي د دې. ومن کانه او هغه څوک چې مریضن بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدتن پس او روژه ماته کړه فعدتن پس لازم دی شمار پوره کول من ایام اخر د نورو ورځو نه. یرید الله اراده کوي الله تعالی بکم په تاسو باندې الیسر د اسانۍ ولا یرید او اراده نه کوي بکم په تاسو باندې العسر د تنګۍ. ولتکملوا العدة او د دې لپاره چې تاسو پوره کړئ شمار لره. ولتکبروا الله او دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ د الله تعالی علامه په هغه څه باندې هداکم چې ښودلي دي تاسو ته. ولعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ. و اذا سألک او کله چې تپوس وکړي ستانه عبادي زما بندګان عني زما په باره کې فإني پس یقینا زه قریب نږدې ما اجیبو زه قبلومه دعوت الداعي دعا د دعا کوونکي اذا دعاني کله چې هغه دعا غواړي زما نه. فلیستجیبوا لي پس قبولوالی دې وکړي زما د حکمونو ولیؤمنوا بي او ایمان دې راوړي په ما باندې لعلهم د دې دپاره چې دی یرشدون روان شي په سمه لار باندې. احل لکم حلال کړه شوي دي ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژو کې الرفث تلل الی نسائکم زنانو خپلو خواته هن دا زنانه ستاسو لباس لکم جامې دي ستاسو وانتم او تاسو لباس لهن جامې وي د دې دپاره. علم الله پوهه دی الله تعالی انکم چې یقینا تاسو کنتم وی تختانونه چې خیانت بم کو انفسکم د خپلو ځانونو سره فتاب علیکم پس مهرباني وکړله په تاسو باندې وعفا عنکم او معافي وکړه په تاسو او معافي وکړه تاسو ته. فالآن پس وس باشروهن یو ځای کېږئ تاسو د دې زنانو سره وابتغوا او لټوئ تاسو ما هغه څه کتب الله لکم چې لیکلي دي تاسو الله تعالی ستاسو دپاره. وکلو او خورئ تاسو واشربو اسکئ تاسو حتی تر دې پورې یتبینه چې ښه واضح شي لکم تاسو ته الخیط الابیض هغه سپین تار من الخیط الاسود د تور تار نه من الفجر یعنی د سحر نه. ثم اتموا الصیام بیا پوره کړئ تاسو روژې الی اللیل تر شپې پورې. ولا تباشروهن او تاسو مه یو ځای کېږئ د دې زنانو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي وئ په جوماتونو کې فی المساجد په جوماتونو کې. تلک حدود الله دا حکمونه د الله تعالی دي. فلا تقربوها پس مه نږدې کېږئ تاسو دې ته د ماتولو دپاره. کذلک یا دا پولې د الله تعالی دي نو مه نږدې کېږئ دې ته. کذلک دغه رنګې یبین الله واضح بیانوي الله تعالی آیاته آیتونه خپل للناس خلقو ته لعلهم د دې لپاره چې هغه یتقون ځان بچ کړي د ګناهونو نه. ولا تأکلوا او مه خورئ تاسو اموالکم مالونه خپل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناروا طریقې سره. وتدلوا بها یعنی لا تدلوا بها او مه وړئ تاسو دا مالونه الی الحکام حاکمانو ته لتأکلوا د دې لپاره چې تاسو وخورئ فریقا من اموال الناس څه حصه د مالونو د خلکو نه بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسو ښه پوهیږئ. یسألونک تپوس کوي ستانه پیغمبر عن الاهلة په باره د میاشتو کې قل ورته ووایه پیغمبره هي مواقیتو دا د پاره د وختونو د معلومولو دی للناس د پاره د خلکو والحج او د حج د پاره. ولیس البر او نه د نیکي بیان تأتوا البیوت دا چې تاسو راتلل وکئ خپلو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغې نه. ولکن البر لیکن نیکي من اتقا نیکي د هغه چا ده چې پرهیزګاري وکړله. وأتوا البیوت او راتلل کوئ تاسو کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه.
واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ وقاتلوا او وجنګېږئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې الذین دا کسانو سره یقاتلونکم چې جنګ کوي ستاسو سره ولا تعتدوا زیاتې مه کوئ ان الله یقینا الله تعالی لا یحب المعتدین مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره وقتلوهم او مړه کوئ تاسو دی لره حیث ثقفتموهم په کوم ځای کې چې عمومي دی لره واخرجوهم او راوباسئ تاسو دی لره من حیث د هغه ځای نه اخرجوکم چې تاسو یې ایستلي وئ تې والفتنة او شرک اشد من القتل ډېره سخته ګناه ده د قتل نه یا ډېر سخت جرم دی د قتل او د وجلو نه ولا تقاتلوهم او مه جنګېږئ تاسو د دې سره حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې دی وجنګېږي ستاسو سره او مه جنګېږئ تاسو د دې سره عند المسجد الحرام په نزد د مسجد حرام په خوا د مسجد حرام کې د جومات عزتمن کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې وجنګېږي دی ستاسو سره په هغې کې فین قاتلوکم پس که چېرته دی وجنګېدل ستاسو سره فاقتلوهم نو وجنئ دی لره کذلک دغه رنګې جزاء الکافرین بدله د کافرانو ده فإن انتهوا پس که چېرته دی منع شو فإن الله پس یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخونکی مهربانه دی وقاتلوهم او وجنګېږئ تاسو د دې سره حتی تر دې پورې لا تکونه چې پاتې نشي فتنة شرک ویکون الدین او شي دین كله ويكون الدين او شي دین خاص لله د الله تعالی لپاره فإن انتهوا پس که چېرته دی منع شو فلا عدوان پس نشته دی سزا د زیاتي الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام میشت عزتمندي بشهر الحرام په بدله د میشتو عزتمندو کې دی والحرماتو او عزتونه قصاص د بدلی دی فمن اعتدى پس هغه څوک چې زیاتی وکړو علیکم په تاسو باندې فاعتدوا پس سزا د زیاتي ورکړئ تاسو علیه هغه ته بمثل ما په شانته دغه اعتدا چې کړی دی زیاتی علیکم په تاسو باندې واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا وپوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی مع المتقین خاص ملګری د پرهیزګارانو دی وانفقوا او خرج کړئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې ولا تلقوا مغرزوي بأيديكم ځانونه خپل لاسونه خپل یعنی ځانونه خپل الى التهلکة هلاکت ته واحسنوا او نیکی کوئ تاسو ان الله یقینا الله تعالی یحب المحسنین مینه کوي د نیکي کوونکو سره واتموا الحج او پوره کړئ تاسو حج لره والعمرة عمرې لره لله د پاره د رضا د الله تعالی فإن احصرتم پس که چېرته منع کړی شوي تاسو فما استیسره پس لازم دی هغه څه چې آساني من الهدي د قربانۍ نه ولا تحلقوا او مخروي تاسو رؤوسکم سرونه خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسیږي قرباني محله زیاده حلالي خپلې ته زیاده حلالېدو خپلې ته فمن کان پس هغه څوک چې منکم ستاسو نه مریضن ناجوړه بیمار او به یایي په هغه باندې اذى من رأسه تکلیف د سر د هغه نه ففدیة پس لازمه ده فدیه من صیام د روجو نه درې روجې او صدقة یا د صدقې نه او صدقة یا د صدقې نه او نسک یا د قربانۍ نه فاذا امنتم پس کله چې تاسو په امن شوئ فمن تمتع پس هغه څوک چې فایدې واخیستله بالعمرة په عمرې سره نفع واخیستله بالعمرة په عمرې سره الی الحج حج ته یعنی حج او عمرې دواړه په یو سفر کې وکړل فما استیسره پس لازم دی هغه څه چې آسانی من الهدي د قربانۍ نه فمن لم یجد پس هغه څوک چې وینه موندله دا قرباني فصیام ثلاثة ایام پس روجې نیول د 3 ورځو دي فی الحج په حج کې وسبات او ورځې دي اذا رجعتم کله چې تاسو وزګار شئ د حج نه تلک عشرة کامله دا شوی لس پوره ذلك دا لمن د پاره چا لم یکن چې نه اهله اهل دغه حاضر المسجد الحرام اوسیدونکي د مسجد حرام واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا او پوه شئ تاسو ان الله چې یقینا الله تعالی شدید العقاب د سخت عذاب والا دی الحج میشت د حج اشهر معلومات میشت د معلومی فمن فرض پس هغه څوک چې لازمي کو فرض کړو فیهن په خپل ځان باندې الحج حج فلا رفث پس ندی کوي د ښځو خبرې ولا فسوق او ندی کوي د نافرمانۍ خبرې ولا جدال او ندی کوي جګړې فی الحج په حج کې وما تفعلوا هغه چې کوئ تاسو من خیر د څه خیر نه یعلمه الله
پویږي پاغي باندې الله تعالی وتزودو او توخه تیار کوي توخه واخلي د ځان سره فإن خیر الزاد زکه چې یقینا بهترینه توخه تقوا ځان ساتل دي د سوال نه واتقوني او ویریږي تاسو زمانه یا اول الالباب اے د عقل والو لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې څه ګناه ان په دې خبره کې تبتغوا چې تاسو ولټوئ فضلا من ربکم حلال رزق د خپل ربنا فاذا افضتم پس کله چې واپس شئ تاسو من عرفات د عرفاتنا فاذكروا الله پس یادوئ تاسو الله تعالی لره عند المشعر الحرام په خوا د مشعر حرام کې په خوا د مزدلفه کې واذکروه او یادوئ تاسو د الله تعالی کما هداکم پاغه طریقه باندې چې خودنه کړی د تاسو ته وان کنتم او یقینا وی تاسو من قبله مخکې د دینه لمن الضالین خامخادنا خبرنا ثم افیذوا بیا واپس شي تاسو من حيث دا غزینا افاظ الناس چرا کوزیږي ته خلق واذکروا الله واستغفر الله او بخنو غواړي تاسو د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخون کې مهربان دی فاذا قضیتم پس کله چې تاسو ادا کوي پورا کوي مناسککم کارونه د حج خپل احکام د حج خپل فذكروا الله پس یادوي تاسو الله تعالی لره کذکرکم آباءکم پشانت د یادولو تاسو خپل مشرانو لره او اشد ذکر یا زیاد د دینه په یادولو سره فمن الناس فزنی د خلقنا من هغه سوق دی یقول چې وای ربنا ای رب زمنګا آتنا راکا من ته په دنیا په دنیا کې دنیا را راکا ربنا ای رب زمنګا آتنا راکا من ته په دنیا په دنیا کې چې څلا لراکې اغلا په دنیا کې راکا و ماله او نه بيد د پاره په آخرت په آخرت کې من خلاق صحیحا ومنه موزن د دینه من غسوق دی یقول چې وای ربنا ای رب زمنګا آتنا راکا من ته په دنیا کې حسنتن خوشحالی خجون وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتن نیکیت بدله د نیکی وقنا او بچ کمن لرا عذاب النار د عذاب د اورنا اولئک دا کسان لهم د دیو د پاره نصیب حساب مما دا سنا کسبو چې دی کړی والله والله تعالی سریع الحساب جل حساب ولده واذكر الله او یادوي تاسو الله تعالی لرا فی ایام معدودات واذكروا الله او یادوي تاسو الله تعالی لرا فی ایام معدودات هغه ورځ شمار کړی شو کې فمن تعجل پس هغه څوک چې جلتی وکړه په پورا کولو کې فی یومین په دوه ورځو کې فلا اسم علی پس نشته ګناه په د باندې ومن تاخر هغه څوک چې رستو شو فلا اسم علی پس نشته ګناه په د باندې لمن اتقى دا د پاره دا چا دی چې ریګي د الله تعالی نه وتقوا الله ویریږي تاسو د الله تعالی نه علم او پوه شئ انکم چې یقینا تاسو یې خاص د الله تعالی ته تحشرون ورجمع بکړی شئ ومن الناس یوزنی د خلقونه من هغه څوک دی یعجبو کا چې په تعجب کې اچي تعالی را قوله وینا دا غف الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ويشهد الله او گواکې د الله تعالی لرا علامه په سبانی فی قلبی چې پزله داغه کې وهو الد الخصاب او حال دا چې دا سخت جګړ مار دی و اذا تولى او کله چې واپس شي ستاد مجلس نا وګرځي لاړ شي ستاد مجلس نا سعان کوشش کوي فی الارض پزمکه کې لیفسد فیها د دې لپاره چې فساد وکي پاغه کې ويهلك الحرث او هلاک کړي فصل د مؤمنانو والنسل او نسل د مؤمنانو الله تعالی لا يحب الفساد من نه کوي د فساد سره و اذا قيل او کله چې ویل شي دتا له دتا اتق الله ويرګه د الله تعالی نه اخذته العزه نونی سي دلرا غیرت بالاثم په کولو د ګناه باندې فحسبه پس کافی د پاره جهنم ولا بئس المهاد او خامخا ډیره بد تلید ده ومن الناس یوزن د خلقنا من غسوق دی یشری چې خرسئی نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا منتیا د الله تعالی والله تعالی رؤوف نرمی کون کې دی بلا عباد په بندگانو باندې یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو ادخلوا ننوزی تاسو فی السلم په اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا تابعداری مکوئ تاسو خطوات الشیطان قدمونو د شیطان
یعنی د وسوسو دغه انه یقینا دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین دشمن دی ښکاره فإن زللتم پس کچرته وښودلې تاسو من بعد ما جاءتکم البیناتو پس د دې نه چې رالل تاسو ته واضح دلایل فاعلموا پس پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا ان یأتیهم الله مگر د دې خبرې چې راشي دی ته الله تعالی فی ظلل من الغمام په سورو د وریځو کې والملائکة او فرشتې وقضی الامر و فیصله وشي د کار یعنی د عذاب وإلی الله او خاص الله تعالی ته ترجعو واپس بکړی شي الامور ټول کارونه سل بنی اسرائیل تپوس وکته د بنی اسرائیلونه کم آتیناهم چې څومره ډیر ورکړی موږ دوی ته من آیت بینة معجزې ښکاره ومن یبدل او هغه څوک چې بدل کړي نعمت الله نعمت د الله تعالی من بعد ما پس د دې نه جاءته چې رالی ده ته فإن الله پس یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا دی زوینا ښایسته کړی شوی دی للذین هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی الحیات الدنیا ژوند دنیوي ویسخرون او دوی ټوقې کوي من الذین آمنو په هغه کسانو پسې چې ایمان یې راوړی دی والذین اتقوا او هغه کسان چې یریږي د الله تعالی نه ځان بچ کوي د ګناهونو نه فوقهم د دې د پاسه به یوم القیامت په ورځ د قیامت والله الله تعالی یرزق رزق ورکوي من یشاء چاته چې غواړي بغیر حساب بې د حسابه کان الناس و ټول خلق امة واحدة امت یو ډله یوه په یو دین باندې نو اختلاف یې وکړو فبعث الله النبیین پس راولېږل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیري ورکوونکي و منذرین ویرونکي وانزل او راویلېږل معهم د دې سره الکتابه کتابونه بالحق د پاره د ښکاره کولو د حق لیحکمه د دې دپاره چې فیصله وکړي بین الناس په منځ د خلکو کې فیما په هغه څه کې اختلفو چې اختلاف کړی دی دی فی په هغې کې وما اختلف او اختلاف نو کړی فی په دې کې الا الذین مگر هغه کسان اوتوه مگر هغه کسانو چې ورکړی شوی و ته دا کتاب من بعد ما پس د دې نه جاءتهم البیناتو چې رال دی ته واضح معجزات بغیم بینهم د وجې د ضدنا په منځ دی کې فهد الله پس ښودنه وکړه الله تعالی الذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی لما د هغه څه اختلفو چې دې خلکو اختلاف کړی فيه په هغې کې من الحق د حق نه باذنه په خپل حکم سره والله الله تعالی یهدي هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې باندې ام حسبتم آیا ګمان کوئ تاسو ان تدخلوا الجنته د دې خبرې چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما یأتکم او لا وسه پورې نه دی راغلی په تاسو باندې مثل الذین حالت د هغه کسانو خلو چې تیر شوي من قبلکم مخکې ستاسو نه مستهم البأساء رسیدلي و هغو ته تکلیفونه تاوانونه والضراء تکلیفونه وزلزلو او جړقولی شوي و هغوی په تکلیفونو سره حتی تر دې پورې یقول الرسول چې کولی به پیغمبر خبرې د تسلی والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړی معه د ده سره هغو به ویل متی نصر الله کله به مدد د الله تعالی نو پیغمبر به ویل الا خبردار ان نصر الله یقینا مدد د الله تعالی قریب نږدې دی یسألونک تپوسونه کوي دی پیغمبر ستانه ماذا ینفقون چې څه شي خرج کړي قل ته ویل پیغمبره ما هغه څه انفقتم چې تاسو خرج کوئ من خیر د مال نه فللوالدین پس دا د پاره د مور او پلار دی والاقربین او د خپلو خپلوانو دی والیتامو او یتیمانانو والمساکین او د غریبانانو وابن السبیل او د مسافرو دی وما تفعلوا هغه چې کوئ تاسو من خیر څه نیکي فإن الله پس یقینا الله تعالی به په هغې باندې علیم پوه دی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ کول د کافرو سره یعنې جهاد وهو او حال دا دی چې دا جهاد کرهن لکم بد لګي تاسو ته یا په تاسو باندې وعسى ان تکرهو او نږدې ده چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو شی وهو خیر لکم او دا به ډېر غوره ستاسو دپاره وعسى ان تحبو او نږدې ده چې تاسو به مینه کوئ شیئا د یو شي سره وهو شر لکم او دا به شر ستاسو دپاره والله الله تعالی یعلم پوه دی وانتم تاسو لا تعلمون